اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. زبا محترم مسلمانانو مجلس ډیر مبارک دی. راتل مبارک دی، ناست مبارک دا، وینا مبارک دا، اوریدل مبارک دی. د قرآن د ختم نسبت سره او د بخاری شریف د ختم نسبت سره زموږ د مرګرو دا پروګرام جوړ کړی. موږ تاسو یې د الله په دې کور کې راجمع کړي. الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو د حاضري قبول کړي او د دې ماشومانو د ختمونه دې الله د دې ټولې علاقې لپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي. زما محترم ډېره د خوشحالۍ موقع ده. یو بنده چې قرآن شریف ختم کړي، ان الرحمة تنزل عند ختم القرآن، دا الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي. دی وحی بتاسو باندې، استاسو په علاقه باندې، چمګاون باندې، محله باندې دا الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی. من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قرآن سو ختم کی دا سوال دعا قبلیږي. بنده قرآن ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، شپېته زره فرشتې د دغه کس دپاره د بخښنې دعا غواړي. انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی. دا هغه معمول بدو چې کله به قرآن شریف ختم کړ، کور کې به خپل اهل او عیال راجمع کړل، وی راځئ په شریک باندې دعا غواړو. باندې قرآن شریف ختم کړی، د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلېږي. دا مجلس د دعاګانو د قبلېدو مجلس دی او یو ختم نه دی د قرآن شریف. تقریبا د دوی چې کوم ختمونه یاد کړل دا خو د 40-50 نه ختمونه اوړي، تقریبا د 50 نه برابر د قرآن شریف ختمونه دي او بیا د هغې نه علاوه د بخاري شریف ختم ده. زموږ په دې مدارسو کې زموږ دا مشایخ اکابر کله چې ضرورت حاجت پیښ شي نو دا بخاري شریف دا په دې طالب علمانو باندې تقسیم کړي او د دې پوره ختم وکړي او د دې نه پس دعا غواړي. د بخاري شریف د ختم نه پس هم دعاګانې قبلېږي. ډېر خوش قسمته یې ستاسو په ټوله علاقه باندې دې وخت کې رحمتونه نازلېږي. نن ستاسو ټولې علاقې ته د رحمت فرشتې راغلي او ستاسو په دعا به امین وایي او ستاسو د ټولې علاقې نه نن شیطانان تښتېدلي دي، دعاګانې قبلېږي او ستاسو ماشومانو قرآن شریف ختمونه کړي دي. دا در سره دی مولانا عبدالحق صاحب زموږ ستاسو د ټولو مشر دعوت حرکاتکم العالیه، دوی او د دوی د بچو داسې ښېګړه کړې ده چې زه درته قسم کوم داسې ښېګړه در سره د هر صدر وزیر اعظم هم نشي. ستا بچي قرآن شریف په ناظره ختم کړ. حدیث مبارک کې راځي د چا بچي په ناظره باندې قرآن ختم کړي د مور پلار مخکیني ټول ګناهونه الله معاف. نن ستا ملامه د ګناهونو نه خالي شوه. دا ښېګړه تا سره بل څوک کولی شي؟ دوی چې در سره دا کومه ښېګړه د مور پلار مخکیني ټول ګناهونه یې معاف شو. موږ د روزانه څومره ګناهونه کېږي، څومره نافرماني کېږي او 10 سپارې قرآن ختمول خو ډېر لوی کمال دی، سعادت دی، خوشقسمتي ده. د یو بسم الله دونه برکت دی. د پیغمبرانو له الله معجزات ورکړي، د هر پیغمبر خپل خپل معجزات دي. عیسی علیه السلام پیغمبر تېر شوی دا ډېر معجزات ورکړي. یو معجزه دا وه چې په قبرستان به تېرېده او قبر ته به یې وکتل، ښکارېدل به ورته کشف القبور به ورته کېده، ښکارېدل به چې دې مړي ته عذاب دی او دته راحت دی. دا قبر د جنت باغ دی، دا د جنت ګرد ده. یو ځل په قبرستان تېرېږي، یو قبر ته یې وکتل، قبر کې اور بل دی، مړي ته عذاب دی، تکلیف دی. په هغه لار تېر شو. څه ورځې پس څه زمانه پس عیسی علیه السلام هم په دغه لار را روان دی او چې ویې کتل هماغه قبر د جنت باغ دی، مړي ته راحت دی، اطمینان دی، سکون دی، خوشحالي ده. حیران شو یا الله دې قبر کې اور بلید او نن د ده قبر د جنت باغ دی. الله جبرائیل علیه السلام راولېږه، وایي دا سړی ډېر نافرمان او ګنهګار و او
د دې د وفات نه پس د دې یو ماشوم بچی د مور په لیک کې پاتې شو او کله چې ماشوم د خبرو د ګرځېدو شو نو مور ورته انجیل لاس کې ورکړ او ماشوم په دې وړو کو د خپل کور نه روان شو مسجد ته ځي مدرسې ته ځي او استاد ته مخامخ کېناست او هغه ورته شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم او دې ماشوم په دې وړه جبر ویل بسم الله الرحمن الرحیم وی الله پاک فرمایي چې زما غیرت دا نه برداشت کړي چې د دنه پیدا یو ماشوم بچي په دې وړه جبر زما نوملي او ما ته رحمان رحیم کوئی ډیر بخون کې ډیر مهربان او پلار د جنت اور باندې په دې یو بسم الله می ورته پلار قبر د جنت باغ چې یو بسم الله دونه برکت دي نن ستاسو چې دې سپاره قرآن په ناظره ختم کړی د الله شکر ادا ستاسو چې د قرآن حافظ جوړ شو د الله شکر ادا سالو ساخور عالم جوړ شو او داغي بدن شادت خوشي کی د الله شکر ادا کړه د آخرت توفه شو د ستاسو فرض صدقه جاریه جوړ شو مرګ به تاسو ټول راځي او د مرګ نه پس د انسان د عمل نامه بد شي دی به د عمل محتاج شي حدیث مبارک کې راځي المیت فی القبر الا کالغریق د دې مړي مثال په قبر کې داسې دی لکه یو سړی چې وړو وي یو سړی وړو وي نو تاسو ګورئ دې په دې موږ یو ګوري چې ډګي روان دي هغه ډګي ته تاسو پلاستیک روان دي پلاستیک ته تاسو کپڑا روان دي کپڑے ته تاسو واخر روان دي وقور ته تاسو دا ولي کې دې چې د دې په سهارا باندې د نومیدونه بچي دا پیغمبر اسلام د مړي مثال ورکړی دی قبر کې پروت دي ژوندو ته ګوري کې دې چې دوه رکعات نه کوي کې دې چې خپل راته دوه اور راته دوه رور راته دوه اور راته دوه کې دې چې د ژوند دعا کې دې نور ته یاد شي کې دې چې دوه رکعات نه کوي کې دې چې د قرآن شریف تلاوت کې دې چې زماده لپاره د الله د معافي او استغفار وکړي کې دې چې صدقه او خیرات وکړي نن زمون په کلی کې او زمون په مسجد کې او مدرسه کې د بنین او د بناتو ختمونه دي د قرآن شریف ختمونه دي د بخاری شریف ختمونه دي کې دې چې په دې کې او د دعا کې یاشي دا خلک زموږ تاسو د عمل محتاج دي او دا ورځ او تاسو باندې را روان امام غزالی رحمت الله علیه واقعي کړی دا یو بزرګ وګوري او په خو کې قبرستان ولید دا قبرستان دا قبرونه اوس کې د مړي دی بار وروته او هر مړي یو پاتې چته خپل قبر ته روان شو یو مړي د قبر نه وروته او خپل قبر ته ډېر وګوره او لسات پس یې نور مړي روان شو دې قبر ته خالی لاس روان شو دا بزرګ ما په आवाज چې تا وسو چې نه کړ خالی لاس قبر ته روان او دې نور چې دا پاتې څه دې داسري وی ما دې داسې یو کتل چې دا د ژوندۍ کوم خیر خیرات صدقات موږ تلاوت او ذکر اذکار استغفار د ایثار ثواب د پر اعمال کې دې مړ دی او په خدا هغه شیزونه وی ما چې تا وسو چې نه کړ خالی لاس قبر ته روان دا ولی را دې چې ما ته ضرورت نشته څنګه درته ضرورت نشته وی زما بچي د قرآن حافظ دي ما خپل بچي باندې حفظ کړی په پلاګي بازار کې فروټ خرڅې د فروټو گاډي ودرې او سات فروټ شروع کی قرآن شریف شروع الف لام میم د قرآن شروع کی مازیګر ماقام فروټ ختم شي او قرآن شریف ختم شي ما پس روزانه د قرآن را روان دي روزي سيزونو ته محتاج دي دا بوزر چې سر را پاسه نه پپدا وي ورکړي فورا ځان هغه بازار ته ورسه او بازار کې ګرځي چې وی کتل یو نوجوان ولاړ دی د فروټو گاډي لګېدلې ده او دې یو کتل د شور دی خوځي تلاوت کوي ورنږدې شو سلام یو کده قبضه مور پلا دې ژوندۍ دې کمړ دي او دا راته وې دا شور دی خوځي سوي وی پلا دې پاسه وي او زه قرآن مې خصوصي پاره وی روزانه سورۃ تلاوت کې وسار قرآن شروع کړم ازګر ما ختم شته دا بزرګ ورته وی نه تا پیژنه بل دې پلار پیژنه خو خوب مې لیدلې دا خوب د وځي تا په سراله پلار دې ډېر خوشاله دي ډېر مطمئن دي ساده قرآن روزانه ستاسو پلار ته راشي خدا عمل پرې نه دا مستقل کاوه دی واپس راځي ورځ شپې دې ضمانت یې لري دی بزرګ یو څل بیا کولی نو دغه خو د قبرستان کاونه اوسېدل او مړي دی بار وروتل او ورڅ په چې څه کو قبر روان دي
دا بزرگ وی چې دغه سړی د قبر نه راووته د دم یو خواچه اوچته کړه قبر ته روان دی وایي ما په یوازې وکړو چې دا ولې ته محتاج نه یې تا ته خو ضرورت نشته وایي داسې شاته یې راته وکتل چې زه محتاج شوم وایي زه چې د خوبه راپاڅېدم ډېر خفه شوم وایي ما چې بچي جوړ قرآن شریف تلاوت پرې کړي ځکه یې پلار محتاج شو کیدای شي مصروفه شوي وي مشغول شوي وي نوښانه شوي وي وایي ما ځان ورسوه هغه بازار ته ما چې د هلک سره خبرې کوم چې پلار پسې د تلاوت ولې پرېږدي وایي بازار مې د یو سر نه بل سره پورې وکړه خو سوال مې ونه لیده وایي چا نه مې تپوس وکړه چې دلته یې ولید فروټ به یې خرڅول د قرآن حافظ و تلاوت به یې کوو هغه سره مې څه کار دی زه هغه سره ملاوېږم وایي راته یې ویلي چې ته خبر نه یې هغه بلې ورځ وفات شوي بچي وفات شو پلار محتاج شو دا بچي ځان دپاره د آخرت توښه جوړه کړو بچی ځان دپاره صدقې جاریه جوړ موږ په قبرونو کې پراته یو دا بچي به درې اعمال کوي دعاګانې به کوي لمونځونه به کوي تلاوت به کوي درس و تدریس به کوي او دا قرآن حدیث دا په عالم کې خورئ او زموږ ستاسو دپاره به صدقې جاریه د آخرت توښه وي لیس له ولد ابتدع اسمه حدیث کې راځي چې اولاد دې د نوم په معاشرې نه ختمي تاسو ګورئ د خپل کلی چم دا ونه علاقه کې چې دا څه کس وفات شي چې دا غو بچی دي یو سورۃ بس کیر شي دا غو یادونه ختم شي دا غو نوم ختم شي دا غو تذکرہ ختم شي سو کې دې یاد یو دا څه وخت راشي چې قبر ته دخل کوي دا مو چې ستا بچی شتا او پلار وفات شو او دلته د مولانا صاحب الحق صاحب سره ماشومان سبق وي او تاسو د یو بل د تاسو کې چې دا ماشومان څوک دي دا خو ما نه پیژندل هغه بل ورته وی ولې دا د پیژنې نه دا د لړکی ماما ځامن دی الله دې وکړي دا د لړکی ماما وسیت الله دې وکړي صاحب بچی ته وسیت کړ وسیت خلک کوی ته بدوا او دا خپل بچی باندې شکر دې کامل شکر دعاګانې شکر ذکر اسکار وکړي دا ستاسو لپاره د آخرت توګه ده دا ستاسو لپاره صدقه جاریه ده مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند د دوی بچیو مولانا محمد احمد رحمت الله علیه پلار په حفظ کو علم پیو بیا ورته مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د خپل بچی ته وصیت کړي دوی بچی په تا ماهی حفظ کو علم در باندې زمانہ براشي ته ډیر مصروف شي ډیر بنوشکار شي طالب مفسر محدث مجتهد مفتی جوړ شي او ډیر بنوشکار شي په بچی په تا ما قران یا کړی دا د خپل ځان لپاره زه در نه یم نشم ما پسې د قران سره تلاوت روزانه کې ما پسې ورالي د مولانا قاسم رحمه الله د دوی دا بچی چې مولانا محمد احمد رحمت الله علیه د دغه معمولاتو کې دو چې هر شپه به بلا ناقاد تهجد او موږ کې دوسی پاره تلاوت کو او خپل والد سره ته ثواب ورکړو او به د بچی د مولانا محمد احمد رحمت الله علیه د بچی د قاری دوی شي هغه باندې په زویره مو کو به او د دابلا وصیت دی بچی ما د خپل نصیحت وصیت کړو چې ما پسې روزانه د قرآن شریف تلاوت کې د زبو بلا ناغدي ورته پورې هر شپه تهجد کې دوسی پاره تلاوت کو بلا په ثواب ورکړو تا باندې ما دا قرآن یاد کړی دا مثال د پر یاد کړی ما په سیمه روزانه سره تلاوت کې څو د چې وس کې حتی لوسه کوشش وکړي قاری طیب شیخ رحمت الله علیه په معمولاتو کې دو چې د ماقام او مسبوقات په مسکبه په نمبر کې یو سپاره مستقل تلاوت او دا ثواب یې بلا پرسه دا چې مطلب ځان د پاره د بچی د اخرت او بچو په بچو باندې قرآن وي په بچو کې حافظان پیدا په بچو کې عالمان پیدا دا زموږ تاسو د پاره د آخرت دوغی دا زموږ تاسو د پاره صدقه جاریه کم از کم په بچو کې یو بچي حافظ والد او قرآن قبول وي ځکه دا د قرآن مفانی حق دی الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته اولئك يؤمنون به اشرف علي تعالی شیخ رحمت الله علیه هغه د دې آیات لاندې د قرآن درې حقونه لیکلي د قرآن مفانی حق دی چې په ناظره باندې قرآن وایي او هغه شرکت چې محمد رسول الله د قرآن نازل شوی او دوی حق دی چې د قرآن په معنی او تفسیر او ترجمه باندې ځان کوي
او دریم حقیدانی چې د قرآن کی کم تعلیمات کی کم احکامات کی لازم استاسو په عمل کې راشي او تانوی سے وجیبه خبره لیکلې اولئک یؤمنون به سوچ چې دا درې حق د قرآن ادا کوي د قرآن باندې کامل ایمان راوړي وې دې کې بچا باندې یو حق پاتې دي د قرآن ایمان راوړي دي او کامل ایمان نه دی راوړي دا درې ونه حق په تاسو ادا کوي قرآن په ناظره باندې وي او د قرآن په معنی او ترجمه باندې ځان کوي او بیا په دې قرآن باندې عمل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى قرآن ممتاز الله ترسي جنت تبرسي منزل مقصود تبرسي هادي نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر قرآن بڑھ هادي زمون دی معاشره کې ډېر خلک شته یار خلک تکړه خلک د کور مشران د کلی مشران د جرګې مشران د علاقې مشران تاسو کې قرآن دی ویل یره چې جبه ملواړه د قرآن درو او غټه بدقسمتي دا چې دا چاته ګناه مخکې چې ما قرآن نه دی یره چې جبه ملواړه د په مړه کې دا بدلته وي جبه ملواړه د قرآن درو تا اردو زده کړه پښتو زده کړه سندھی زده کړه بلوچي زده کړه انګریزي زده کړه ډاکټري زده کړه انجینري زده کړه لواري زده کړه ترکاڼي زده کړه درزيتوب زده کړه مسلوب زده کړه دکانداري زده کړه زمینداري زده کړه تجارت زده کړه او یو قرآن ته دې جبلوار لو زما الله قبول کړي قیامت القرآن حجت لك او عليك قرآن بیا پتا حجت جوړیږي یا بستا خلاف حجت جوړیږي میدان محشر کې بدلا موجودي انبیاء علیهم السلام موجودي فرشتي موجودي قرآن برازي شفاعت وکړي جګړه وکړي سو په جنت ترکړي سو په جهنم ترکړي رب څنګه وي زما جبلوار دا عزت الله دربار کې موږ شو پیش کوي دا چا جبلوار نه دا چې موږ الله قرآن درکړي دا سترګې الله قرآن درکړي ومن اراد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا قرآن دا چا مخواړه ولاوي زندگی به لنډ او تنګ پریشان دي فغمونه کې بیړو ونحشره يوم القيامة أعمى قبر رفاشر برفاشر قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله زمان مسترقي زمان نظر لكي الله رندي غير رفاشر قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قرآن لذر لكي دستر ما قرآن لذر كري مديستر قولي قرآن تونك تنزكا من مديستر قلوب رفاشر شام قرآن تنويلي بخبر زار رحم وكي او دا مدارس او دا علماء کرام او دا قرآن حافظان او قاریان دا غنیمت وګڼي دا نعمت وګڼي قرآن وې مناظر باندې دا قرآن وګڼي حق دي چاویر دې روزانه تلاوت کوي قرآن در نه یې نشي زینوا منازلکم بالصلاة وبتلاوة القرآن حدیث کې راځي قرآن په دوه سيزونو خسته کې یو د قرآن په تلاوت باندې په موضوع باندې زموږ په قرآن کې د تلاوت معمولي د موږ معمولي پدې باندې کور کې ستګي کور کی برکت پیدا کی بعضی خلک قرآن ویلي د قرآن کې کچا شي حافظ د قرآن کچا شو چا سي پاره یا کړی د ایر شو چا د سورته یا کړی ایر شو د دې سزا د دینم خطرناک حدیث کې راځي دا کس د قبر نه راپاس شروع راپاس او دیم روایت کې راځي مکتوب الیدای تعالی سونه دې مټو کې پرشي او بل روایت کې راځي چې په خپل کې ویلو غاښ دي تاسو تاسو چې خبرې کوو په دې کې زیات کمال د غاښونو دي یہ قاریانو شیبانو ته پته لګي اکثر مخارج په غاښونو دي دا مخارج د قرآن د پاره استعمال نه کړل دې چې میدان محشر پر راځي پستر کو وړون دي لاسونه وکړي ولکه به غاښونه دي او چې غاښونه دي په خبرو به شوب دي بد شکل بدکاري او خلک چې ورته ګوري بلاغه بدبخت دي دا بد قسمت دي چې د الله د قرآن نعمت ورکړي د قرآن په ناظره ویل خود ته نه یې دا د قرآن حافظ دې د قرآن کچا شو د شي پاره یا تکړه وي رسېږي د لسور دې اړتي واده نه رسېږي قرآن د یو کتاب نه دی د قرآن په مستقل تلاوت خپل بچو کې ان شاء الله یو بچي حافظ عالم جوړي د کوم پلان د خپل محلي د امام سره مینه د مدرسې سره مینه د طالبان عالمان حافظان قاریان د وخت دي وی سره ناس تفاس د ربط دی تعلق دی مینه د محبت دی او خدمت دی د
د دې پلار په بچو وسو کړ وسو کې الله په ځان ایمان پیدا کړ مولانا محمد عمر پالنپور رحمت الله علیه فرمایي کوم پلار چې ایمان په خبرې مدارس په خبرې او عالمان او حافظان قاریان طالبان دایې دي خو هغه به فرمایي د په لس پښته کې به حافظ او عالم نه پیدا کړي کوم وی چې بچي حافظان عالمان شي هر عالم د سرتاج غني اګه د دین په هر شوبه کې خدمت کوي د دین شوبې کومه شوبه کې لګیا دي خدمت کوي زموږ د سرتاج د پیغمبرانو وارث دي د پسینه کې قران دی دا الله کلام دی د پسینه کې د حدیث ورنا ده دا حدیث د پیغمبر اسلام کلام دی موږ د دې عالم قدر د حافظ قران پسینه کې دې سپاره قران دی موږ د دې قدر اهل القران اهل الله دا قران والده د الله اهل دي اهل القران اولیاء الله قران والده الله دوستان دي بدی مدرسہ کی دا قرآن وارثتا بچو تا قرآن خی بدی مسجد مدرسہ کی دا علماء کرام ستا بچو تا قرآن خی حدیث خی دا اللہ دوستان دی ومن عاداهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد وال اللہ بیسر دوستی اللہ سر دوستی دا بیسر دشمنی اللہ سر دشمنی دا جدی خلق سربگین کو محبت بکو تعلق بساتو خیگری بکو اللہ من اکمل بچی حافظان علیمان ستا بچی دا قرآن حافظ سو کسانو شفاعت بکو دلہ سو کسان سو رسخت و رزد قیامت 50 زر کالا